شیخ رحیم اللہ تا احناف ترجمان دے شیخ رحیم اللہ تا احناف ترجمان دے رب عمر ڈیر کلا وارث میں تا جانان دے شیخ رحیم اللہ تا احناف ترجمان دے الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمندو مسلمانانو ورونو یو طالب دا تپوس کوي چې آیا د پنځپیریانو ماماتیانو په اقتدا کې لمونځ صحیح دی که نه دی صحیح؟ نو ګوري ورونو زه د خپل ځان نه درته فتوا نه درکوم. زما سره دا دی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل د حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمه الله کتاب دی. د دې کتاب لسم جلد دی او 451 نمبر صفحه ده. په دې کې د دنه تپوس شوی دی چې څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسمانی حیات نه منکر وي او عقیده دا وي چې یوازې روح د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی او دا جسد مبارک مړ دی او د روح او د جسد په مابین کې تعلق نشته، نو آیا د ده سره د ده په اقتدا کې لمونځ جایز دی؟ آیا د ده سره محبت کول جایز دي؟ آیا د ده اوریدل د ده د تقاریرو اوریدل جایز د ده د تقریرونو اوریدل جایز دي؟ آیا د دې په عقیده باندې رد کول بهتر دي او که سکوت کول بهتر دي؟ نو مولانا یوسف لدھیانوی شهید رحمه الله د دې پنځپیریانو ماماتیانو په باره کې 4 فتوی ورکوي. اول فرمایي چې زما او زما د اکابرو دا عقیده ده چې د مدینې منورې په روضه مبارکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جسمانی حیات حاصل دی او د روضې مبارکې په خوا کې عرض کړی شوی درود او سلام بالذات اوري او د لرې نه چې څوک وایي نو د ملایکو په ذریعه ور رسولی شي. اوس پنځپیریان ماماتیان د دې عقیدې نه منکر دي. نو یوسف لدھیانوی شهید رحمه الله د دوی په باره کې فرمایي چې څوک د دې عقیدې نه منکر وي، جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، څوک چې د دې په خلاف عقیدہ ساتي وہ میرے اکابر کے نزدیک گمراہ ہے. دا یو. اس کی اقتدا میں نماز پڑھنا جائز نہیں. دے دوا. اس کی تقاریر سننا جائز نہیں. دے درے. اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق روا نہیں. دے څلور. یعنی دا سړی دا پنځپیریا ماماتیا دا رنګې وابیم په دې حکم کې ورسره شریک دی، ځکه دا دواړه ډلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسمانی حیات نه منکرې دي او دواړه ډلې په دې قایلې دي چې د روضې مبارکې په خوا کې عرض کړی شوی درود او سلام پیغمبر علیه السلام نه اوري او د لرې نه ورته ملایکې نه وررسوي. نو د وابیانو او د پنځپیریانو دواړو په باره کې دا 4 فتوی دي. یوسف لدھیانوی شهید رحمه الله فرمایي چې داسې کسان گمراهان دي. دا یو. د دوی په اقتدا کې لمونځ کول نه دی جایز. د دوه. د دوی د تقریرونو اوریدل نه دی جایز. د درې. او د دوی سره هیڅ قسم تعلق ساتل نه دی جایز. د څلور.